أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترمو دوستانو سامعینکو اوریدونکو د مینې خلوص څخه ډک پرزونې او سلامونه مې ومنئ. حکیم محمد عزیز بیت الحکمت شاپی د وخانې نه ستاسې په خدمت کې حاضر یم او د یو نوې نسخې په وړاندې کېدلو سره ستاسې خدمت کې حاضر یم. دوستانو نسخه د بواسیرو په باره کې ده. نن په دې دوران کې اکثر خلک ډېر چې کم دي هغه د معدې شکار دي او موږ غواړو چې د هغې په باره کې تاسې ته یو نوی معلومات درکو. هغه دوستان چې د دې نه لا علم دي، ډېر خلک داسې دي چې هغې وایي بواسیر څنګه وي، د دې څه اقسام وي، د دې څه علایم وي. ډېر خلک ما داسې هم لیدلي چې هغه د مردانه امراض و ښکار وي او خلک ورته وایي چې ستا بواسیر زهر دي، دا دي او پلان دي. دوستانو نن تاسې ته زه د بواسیرو علایم او د هغې اسباب، د هغې علامات او د هغې علاج او ورسره یوه نسخه ستاسې په خدمت کې وړاندې کوم او تر اخره راسره اوسئ. دوستانو چې څوک غواړي چې زمونږه نوې ویډیوګانې وګوري نو هغه زمونږ د یوټیوب چینل چې کوم موږ نوی لانچ کړی ده په هغې کې به تاسو ته زمونږ هر قسم ویډیوګانې ملاویږي او چې کوم دوست زمونږه چینل سبسکرایبر کړي انشاءالله تعالی چې هغې ته به زمونږ هره نوې ویډیو پیش کېږي او هغې به ګوري د هر بیمارۍ په هغه کې به موږ معلومات او علایم او پرهیز او نسخه دا ټول ورکړي وي. هر دوست نه استفاده اخیستی شي او جوړی دی او ځان له دې استعمالوي. دوستانو د بواسیرو اصلي مسله چې کومه ده دا د معدې نه جوړیږي. چې کله کم انسان ته د معدې تیزابیت بړاو شي او د جسم کې خشکي زیاته شي، د هغې وجوهاتو نه د قبض سټارټ شي، د متیازې سختې شي، متیازې نه کېږي. دوستانو بواسیر په دوه قسمه دي، یو خوني یو بادي. لومبی سټارټینګ نه تاسې ته زه هغه ښایم چې د کم نه سټارټېږي، هغې ته عضلاتي بواسیر وایي، عضلاتي اعصابي. دا هغه دوست تاسې نه پېژنئ، دا هغه دوستانو ته چې هغه حکومت دي او زمونږ ویډیوګانې اوري او هغوی وایي چې موږ دا وپېژنو چې بواسیر خوني څنګه وي، بواسیر بادي څنګه وي، د بادي کم علایم دي، د خوني کم علایم دي، دا سټارټینګ د کم نه علي. نو دا د هغې دپاره هم معلومات دي. لومبی بواسیر چې کم دي دا بادي سټارټېږي، د دې عضلاتي اعصابي مزاج وي. کله چې سودا زیاته شي په جسم کې خشکي زیاتېږي او د دې سره تیزابیت په معده کې زیات شي او قبض جوړ شي او هغه خویندې هغه ورونه چې د بواسیرو په امراضو مبتلا دي هغه ورسره واوري. هغې په باتروم کې ناست وي او زورونه لګوي او ګنټه په باتروم کې دننه خپې پې ودې شي خو دی ناستي بار نه کېږي. ځینې خلک دا معمولي امراض ګڼي، د هغې سره غټه کلمه متاثر شي، بیا هغه وپړسېږي، په هغې کې جلن خارښ، د ځینې خلکو کلمه بار راوځي، د ځینې بیا پکې دانې داسې تکمې داسې دانې جوړې شي پکې، د ځینې پکې غوښه پیدا شي، د ځینې یو سیټ ته غوښه راوځي. چې بار کله صحیح وي نو هغه مریض ته بیا لږ سکون وي او چې کله بار سخت شي نو بیا هغه ته په غټه کلمه کې خارښ، پړسوب، دانکۍ داسې علایم اکثره کې زیات شي چې بیا مریض کې ناستی هم نشي. او چې کله بیماری زیاته شي نو هغه دننه دا کلمه چې کم ده دا وچاودي، بیا زخم جوړ شي، بیا مریض چغې وایي او فریادونه کوي چې متیازې وکړي، د هغه نه وروسته هغه ته ډېر سوځی وي، جلن وي. او ګیسټریک هم په معده کې ډېر زیات جوړیږي، ولې چې بار نه کېږي نو معده کې بیا ګیس ډېر زیات جوړیږي، هوا ډېر جوړیږي
او چې کله دا شدید شکل ته اختیار شي، کله وریدونه پټاو شي، نو بیا د دې نه وروستو دې ته خوني بواسیر سټارټ شي. بیا وینه هم ورسره راځي چې کله متیازو ته کینی سړی د متیازو نه مخکې یا وروستو ښکلې وینه راځي. او د ځینې خلکو چې بیا زیاته شي نو بیا دغه شان هم لکه د زنانو غوندې پرتوګ لړلی په وینه باندې. دا د زنانو هم وي، دا د نرانو هم وي. هر هغه خلک چې هغه خوش خوراکونه ډېر زیات کوي، چاول ډېر زیات استعمالوي، لوبیا استعمالوي ډېر زیات، سپینه چوله ډېر زیات استعمالوي، الو ګوبي دا څیزونه ډېر استعمالوي او د هغه جسم عضلاتي وي، نو هغه ته دا مسایل ډېر جوړېږي. باید د بواسیرو مریض چاول، غټه غوښه، پارمي چرګ، لوبیا، د بیکري څیزونه دا ونه خوري تور باټینګر پورې. مرچکې شو، باټینګر شو، دا څیزونه د بواسیرو مریض استعمال نه کړي. باید بواسیرو مریض همیشه دپاره قبض چې کوم دا پرېنږدي. قبض اصلي د بواسیرو علایم چې جوړېږي د قبض نه جوړېږي. ځینې خلک وایي حکیم صاحب ما ته د معدې دوانې مه راکوه، ما له د بواسیرو دوانې راکړه. نو بواسیر جوړېږي د معدې نه. چې کوم سړی د معدې مریض شي، بیا قبض شي، بیا د هغې نه وروستو هغه ته د بواسیرو تکلیف جوړ شي، او که اته اپریشن یې هم ډاکټرانو وله کړي، الحمدلله الحمدلله چې زموږ دواخانې ته راشي بیا به هغې ته مکمل شفا میلاویږي او د دې هېڅ اپریشن علاج نه ده. وروره دوستانو، د بواسیرو د ټولو نه بهترین علاج پرهیز ده. چې کله ستا خېټه برابره وي، قبض نه وي، بار دې خو، او بیا چې کله دا خوني ته واوړي نو ځینې خلک دا شي چې د هغې بار هم نرم وي، خو بیا ورمو ته تکلیف وي. دوستانو، بواسیر ډېر داسې یو بیماري ده چې انسان ته ډېر شدید تکلیف ورکوي او بې شرمه بیماري ده. او ډاکټران بیا دا کوي چې هغې د اپریشن نه بل کار د هغې نه وي. ډاکټران وایي چې موږ د دې اپریشن کوو. هغه زنانه، هغه زموږ خویندې، هغه زموږ بچیانې چې هغه د حیا نه ډکې وي او هغې هغه ځای خپل خاوند نه بغیر چاته هم نشي ښودلی، نو ډاکټر ته بیا پرتې وي، هغې وله پکې کنچیانې وي، اپریشن وله کوي. او د هغې باوجود بیا هم موږ ته ناستې وي او حکیم صاحب زموږ ته دومره تکلیف ده چې اوس موږ په ډډه هم نشو اوښتی. نو دوستانو، د معدې خیال ساتئ. چای پراټه مه استعمالوئ. ما چې کوم څیزونه ته دا مه استعمالوئ. سبزیجات استعمالوئ او په سبزي کې کوشش کوئ چې تاسې همیشه دپاره دا کم غوړي چې موږ استعمالوو دا ډېر حد ته مضر دي، خو د دې نه خلاصې نه کېږي. چې د کومو دوستانو وس رسېږي د شړشمو تیلو کې ځان له پخلی کوئ. د ګونځلو تیل شو، د شړشمو تیل شو، د زیتونو تیل شو، سوچه غوړي شو، دا بهترینه څیزونه دي چې چا وس نه رسېږي نو بیا خو به خامخا دا ډالډا استعمالوي. ټیک شوه؟ نو د معدې اصلاح کوئ او معده ښکلې ساتئ. او د خوني بواسیرو هم ښه بهترین علاج شته، د بادي بواسیرو هم بهترین علاج شته. چې کم سړی نسخه جوړولی شي ځان له دې جوړه کړي. خو موږ بار بار دا خبره کوو، موږ چې مریض ته ورکوو نو موږ دغه یوه وړه نسخه نه ورکوو، موږ وله پوره کورس ورکوو، مکمل دوانې د لګولو د هر څه ورکوو. که د چا کلمه بار راوځي د واشنګ دپاره موږ ورته دوانې ورکوو، په اوبو کې باچې واشنګ کلمه پرې وینځي، دننه به دوانې لګوي، خوري به ټول د معدې د تیزابیت ټولې ورکوو. دا یو نسخه په ټولو کې کار نه کوي، خو دا موږ ورکوو چې یو مریض ته پې صرف ریلیف میلاو شي. مریض دومره وي که هغه موږ ته نشي راتلی په سعودي عرب کې، په بار ملکونو کې، په داسې ځایونو کې چې هغه دا ځان ته جوړه کړي، نو انشاءالله تعالی چې په روپۍ کې یو 50% د دې دوی سره هغه ټیک وي. او که څوک غواړي چې زموږ دواخانې ته راشي او زموږ خدمات حاصل کړي، نو زموږ دواخانه په سواړی بونیر کې بیت الحکمت شاپي دواخانه اینډ هسپتال، الحمدلله زموږ سره د داخلي پورې سیستم شته. او که کم مریض غواړي چې هغه موږ داخل کو ځان سره، نو د هغې سیستم هم موږ سره هر څه شته. زموږ سره 11 کمرې هسپتال ده او دلته زموږ سره هر سهولت الحمدلله شته ده. چې کله مریض مطمئن شي نو بیا دې ځي. او چې کم مریضان د لرې وي هغې ته موږ ډلیوري هم کولی شو. بیت الحکمت شاپي دواخانه، سواړی، شلبانډۍ بایپاس، سوري بابا، محله حکیم آباد، دا زمونږ ایډرس ده. او زمونږ فون ایډرس چې کوم ده او د واټساپ 0332 50 66 786. پښتو کې درته وایم 0332
50 شپږ شپېته او 280 دا زمونږ اکثر داسې دوستان دي چې هغه په اردو نه پوهېږي. ढेर दोस्तान मंगता आप कमेंट की लिखी आप उर्दू में बात कीजिए. सर अगर आप उर्दू बोले तो हमें सबको समझ आ जाएगा. सर हम उर्दू बोल सकते हैं, हम उर्दू इसलिए नहीं बोलते हैं कि हमारा ज़्यादा जो पख्तून लोग हैं उसको काफ़ी ऐसे लोग हैं जो बहनें व या घर में ऐसे लोग हैं कि उसको उर्दू नहीं आते, इस वजह से हम उर्दू नहीं बोलते हैं. तो उस लोगों के लिए फिर इंशाअल्लाह ताला हम अलग अलग वीडियो करता रहेगा उर्दू में. اوس به دا زمونږ دا هغه چې دا په پښتو باندې د نسخې په طرف راځم ویډیو زیاته اوږدېږي. دوستانو نسخه د سره نوٹ کړئ. تخم نیم 100 ګرام، تخم بکاین 100 ګرام، تارامیرا 100 ګرام، پوست ریټا سوخته 100 ګرام، مکل 100 ګرام او مصبر 50 ګرام، رسون مصفا انډیا والا دا 50 ګرام. دا به ټول مکمل باریک پوډر وړکئ او بیا به 1 ګرام کپسول ترې ډک کړئ. یو کپسول سهار، یو غرمه، یو ماښام چې استعمالوئ انشاءالله تعالی چې خاکسار به په دواګانو کې یاد ساتئ. موږ به کوشش کوو د کینسر پورې د هر هغه بیماری چې په دې وخت کې شته، که هغه د ماشومان وي، که هغه د زنانه وي، که هغه د هر قسم وي، موږ به د هغې باقاعده ویډیو تاسو ته کوو او د هغې نسخه به هم تاسو ته درکوو. او نور هغه خویندې هغه وروڼه دا خبر زموږ واوري. اکثر خلک وایي حکومت چې کوم دي، دا ډاکټران چې کوم دي، هغه داسې وي چې هغه د یو بیمارۍ علاج کوي د بل نشي کولی، یا دا حکیم صاحب چې دی نارینه ده دی به د زنانهو علاج نشي کولی. الحمدلله موږ د زنانهو د ماشومانو چې تر کومې پورې دا خوله د چا کولاوي دوایانې خوړی شي موږ علاج کولی شو. لکل داء دواء، د هر مرض دوا شته او موږ الحمدلله د هر مرض علاج کوو. شفا الله ورکوي او دوی موږ ورکوو. موږ صرف یو وسیله ده. هر سړی چې کوم علاج کوي دا یو هیله وي، هیله، او هغه ډاکټر ورته یو وسیله وګرځي. الله ورته شفا ورکړي او زموږ خپل کوشش چې زموږ نه څوک نا امیده نه شي. الله مو خوشحاله وباد الله. او یو ځل بیا زموږ اډرس واورئ: سواړی بونیر، شلبانډۍ بایپاس، سوری بابا، محله حکیم آباد. او په سواړۍ کې زموږ دکان شاپی دواخانه، حبیب الله خان مارکیټ نه سیده نزد بابو کړی. د بابو کړی سره حبیب الله خان مارکیټ کې چې مخکې یو 15 دکانونه لاړ شي، په چپ لاس یې والا دکان ده او په خیال زموږ دکان ده. زما ډیوټي په هسپتال کې وي، زه هلته نه یم. مریضان ټول موږ ته دلته راځي. او د واټساپ شمېره 0332 50 66 786. په الله مو سپارمه. خوشحال او آباد اوسئ.